د یو صحابي رضی الله تعالی عنه زکات کې اوښ ورکول. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه یو ځل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زکات مال وصولولو لپاره ولېږلم. زه یو صاحب ته لاړم، د هغه نه مې د هغه د مال تفصیل معلوم کړو، نو په هغه یو د اوښ بچي یو کلیز واجب کېدو. ما ترې د هغې مطالبه وکړه، ویې فرمایل چې د یو کال بچي نه د فیو د کار دی نه د سورلۍ د کار. هغه یو قیمتي ځوانه اوښه راوسته چې د ابوذره ما وویل چې زه دا نشم اخیستی ځکه چې ماته اوښه راوسته چې دا بوزه. ما وویل چې زه دا نشم اخیستی ځکه چې ماته د ښه مال اخیستو حکم نشته. البته که چېرې ته دا ورکول غواړې نو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سفر کې دی او نن یې قیام فلاني ځای کې ستاسو نږدې دی، لاړ شه د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کې پیش کړه. که چېرې منظور یې کړه نو ماته انکار نشته، کني زه معذور یم. هغه دغه اوښه روانه کړه، ما سره شو او د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړو چې ای د الله رسوله، ما ته ستاسو قاصد د زکات مال اخیستلو دپاره راغلی و او په الله تعالی مې د قسم وي چې ما ته تر ننه دا خوشقسمتي نصیب شوې نه ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یا د هغه قاصد زما په مال کې چیرې دخل کړی وي. هغې وویل چې په دې کې یو کلیز د اوښې بچي د زکات واجب دی، خو زور د یو کال د بچي نه خو د فیو فایده شته نه د سورلۍ. په دې وجه ما یو ښه ځوانه اوښه پیش کړه چې هغه ستاسو قاصد قبوله نه کړه، ځکه ما پخپله راوسته او حاضر شوم. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې په تا واجب خو هغه دی کوم چې درته هغوی ښودلی دی، خو که چېرې د خپل طرفه د هغه نه زیات اوښه مال ورکړې نو قبول دی. الله تعالی دې تا ته د دې بدله درکړي. هغه عرض وکړو چې دا د حاضر ده. نبي علیه الصلاة والسلام قبوله کړه او د برکت دعا یې وکړه. فایده کې لیکي دا د زکات مال خال دی. نن هم د اسلام ډېر دعویدار دي او د نبي علیه الصلاة والسلام د محبت دعوې هم کوي، خو زکات په ادا کولو کې د زیاتي خو به څه وایې په پوره مقدار کې ادا کول ورته هم مرګ وي. او کوم چې دا اوچتې طبقې کسان دي چې ورته زیات مالدار ویلی شي د هغوی په نیز خو د زکات اړو ذکر نشته. کوم چې د درمیانه حیثیت خلک دي او خپل ځان دینداره ګڼي هغوی هم د دې کوشش کوي چې کوم خرج خپلوانو کې یا څه بل ځای په مجبورۍ سره پیښ شي په هغې کې د زکات نیت وکړي.